سليمان عليه السلام د رب نه سوال وکړ ربه داسې بادشاهي راکړه چې چا له ورنه کړي واقع به د ټولو لپاره وي الله ولا بادشاهي دنیاوي ورکړه په اخروي د اخروي امتحان او د دنیاوي امتحان د اخروي داسې امتحان او چې الله ولا نبوت ورکړه او د نبوت نه پس سلسله ختمه شي یا د خدای سلسله شروع کړي او اخروي ولا الله داسې بادشاهي ورکړه چې په هر شی باندې د هغه بادشاهي ولا محترمو یو پیره په هوا باندې روانو سره د مرګرو په هوا باندې روانو یو زمیندار کاشتکاري کولی چې لاندې چې هغه تختې ولیده کنه تعجب غوندې وکړه وایي سبحان الله سبحان الله ټول سبحان الله وایي یو سبحان الله کېدی شي چې د کومه دا هغه کلام وره زما محترم ډیره فاصله وه چې رب په اورېدو باندې راشي نو د کوم ځای نه اوري لکه سلیمان علیه السلام روان و د میږو اواز یې واورېده که نه هغه نیکي یو بل ته وایي پوره کیسه ده که نه چې دننه شی باندې د سلیمان علیه السلام دغه راغلی پو سره زده کړي د میږي هغه کلام خدای چې کوم دی نو دغه ته واورو سليمان عليه السلام ته واوري نو چې خدای په اورېدو باندې راشي نو د کوم ځای نه اوري لکه یعقوب علیه السلام وګوره چې کله د کنعان په کوهي کې یوسف علیه السلام څو ورځې پروت و یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي ډېره فاصله کې بیا چې قمیص یې ولا راوړو یعقوب علیه السلام فرمایي اني لأجد ريح یوسف ما ته د یوسف هغه بوی محسوسېږي نو زه یم چې خدای په دغه باندې راشي په اورېدو باندې د کوم ځای نه اوري پوره واقع به تاسو ته مخکې بیان شي زما والد محترم په دې باندې 28 جملې چې کوم بیان 28 جملې دي او چې دا یعقوب علیه السلام ته چا تاسو یاره چې تاسو دا زوی دغه تکوین کې پروت دي تاسو ته پته نه لګي او ډېر نه پته ولګي هغه وته چې رب په اورېدو باندې راشي وای کله چې زموږ رب طرف سره پیدا شي موږ د عرش خبره بیا دلته او تا ته به د عرش بیان کوم چې بینا خبره او چې کله بند شي نو د لاس راته پته نه لګي په لاس سليمان عليه السلام تحت الأرض عمل على تحت من فاضي كلاس او کسوي تاسو وي هغه یاره ما چې کوم دا هغه ولیدو به اختیار شو د تعجب د سبحان الله هغه ته پته څومره عظیمه کلمات هغه دا د بیان حضرات له اول کنه چې سره یو کړه سبحان الله حدیث الناس د پته کې الحمد لله ولکه مرکز کې بیان کوي تاسو نو پیژنئ نو چې یو پر سبحان الله وي سړی وای الله تبارک وتعالى دغه لپاره په جنت کې داسې ونه دغه کې وای چې یو مضبوط اسبین 600 کاله مزد کوي د هغه سورې بدل دی یو سبحان الله دا وایي نبی خبره د نوام محترم باندې راځي باندې کوله چې هدایت داسې یو عظیم نعمت چې الله تبارک وتعالى چاله ورکي او په دې باندې څوک منور کی هغه منور کوي هدایت زما په لاس کې نشته د محترم ستا په لاس کې نشته د پیغمبر په لاس کې نشته چې د پیغمبر په لاس کې وي ابراهیم علیه السلام خپل والد محترم چې کوم دی نو دغه نه اړول وي قرآن کې الله دا غیر ذکر دی ابراهیم علیه السلام والد بچی کوم دی نو بوتان به تراشي کی بوتان او دی وته بار دا کلام و چې یا ابد لمن تعبدو دا ته د داسې عبادت ونه کې چې هغه خو د ځان نه صفاسولې وشي سونه پیری وته دا وته لیکن هدایت هغه په لاس کې نو هغه والد ته هدایت ورشو د نوح علیه السلام په لاس کې هدایت نو د هغه سپی وګورو د ما محترم لکه هغه چې هغه کړی دی تبلیغ کړی دی زما محترم نه 900 کاله تبلیغ کړی دی او 900 سال په سال کې څومره کې صرف اتیا کسان دي مستعد کړي په دین خراب زما چې په یو کال کې یو سړی مسلمان دی نو 900 کسان به مسلمانان دي ولکه هدایت هغه په لاس کې وګورو لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تر چې کوم دی ابو طالب تاسو مشهور کړی دی تاسو به ډېره تذکرې اورېدلې ابو طالب چې کله وفات کېده زما محترمو نبی علیہ السلام مبارک ورته سر په ناست دی ډېر خفه دی هغه سره ډېر امداد کړی د ټول خاندان دشمني په خپل سر اخیستې و ایمان پکې و زما محترمو د ټول خاندان دشمني په خپل سر اخیستې ده نبی علیہ السلام ودې که په ظاهر باندې نه وی نو په پټه باندې کوی چې ووایه کلمه ووایه هغه ورته څه وایي هغه ورته وایي محبوب وایي هسې نه چې د عرب ولا په ما پسې خندا کې چې د مرګ د وجې نه یې کوي
چې کله وفات شي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر خفه دی، انتهایی پریشانه دی. یو د هغه د وفات په وجه پریشانه دی، یو د هغه د کفر په حالت کې وفات باندې ډېر پریشان دی. زما محترمو رب ورته اعلان وکړ محبوبه خفه کېږه مه، خفه کېږه مه، ته ماته ډېر محبوب یې، ته چې په کومه خاریه کې اوسېږې هغه ماته ډېر محبوبه ده، ستا چې د کوم شی سره ربط راشي هغه ماته ډېر محبوب دی. اکثر خلک موږ دا بریلیان موږ باندې راکوي دا ګستاخ رسول دي، موږ ته بریلیان یادوي دا ګستاخ رسول دي. هلکه ته د نبی علیه السلام د شان خبره کې زه هم د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پیزار هم زه د ټولې دنیا سره نه برابروم. کله چې آقای نامدار محمد مصطفی عرش ته خطو نبی علیه السلام بره پیزار بره، نبی علیه السلام پیزار بره بیت الله شریف لاندې، پیزار بره بیت المعمور لاندې، پیزار بره عرش لاندې. زما محترمو زه هم چې هغه پیزار د ټولې دنیا قیمت داسې کې چې عرش هم راشي د نبی علیه السلام د پیزار قیمت باندې نشي وویل. دا ګستاخ رسول دي. اکثر په دې ډول نظرات دا خبره کوي وایي د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین په دې باندې دې موږ باندې اعتراض کوي وایي د مخلوق نه څه کېږي. وایي ته ورته ووایه چې هغه ته دا عمره کوي دا اوبه یې ته ونه غوښتې زه ته دونه بې خرې چې ته په دې هم نه پوهېږې چې غوښتل چې کوم دی نو په دوه قسمه دي، یو ما فوق الاسباب دي یو ما تحت الاسباب دي. ټولو تبلیغیانو حضراتو ته وایم بریلیان اکثر لږ شي بره پنجاب ته هغې راوباسي زما محترمو ډېر دغه ورسره کوي دین دپاره ډېر دي دغه کوي. وایي یو ما فوق الاسباب مدد دی، د اسباب نه بره چې لکه انسان هغه د انسان په وس کې دي لکه زوی ورکول، نور داسې مال ورکول، جایداد ورکول، دا د رب په اختیار کې دي. یو اوبه ورکول نو اوبه خو ته هم ورکولی شي، ځینې خلک وایي بچي اوبه راکړه نو دا ما تحت الاسباب دی، دا د انسان نه کولی شي. او خبره ده ما فوق الاسباب ده چې هغه د اسبابو نه مافوق دي، هغه د رب نه غوښتې شي د انسانانو نه نشي غوښتې. نو زه هم ته خو په دې هم نه پوهېږې. خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر زیات خفه دی. نبی علیه السلام ته الله فرمایي خفه کېږه مه، ستا چې د کوم شی سره واسطه راشي که ستا د وقت سره واسطه راشي زه په هغې باندې قسم خورم، که ستا د مکې سره واسطه راشي وایي زه په هغې باندې قسم خورم چې لا اقسم بهذا البلد، زه په دې خایي باندې قسم خورم، زه قسم په دې باندې داسې نه خورم چې په دې باندې ابراهیم علیه السلام پاتې شوی دی، قسم پې ځکه نه خورم چې آدم علیه السلام پاتې شوی دی، قسم پې په دې نه خورم چې نوح انبیا پاتې شوي دي، قسم پې په دې نه خورم چې دا زما کور دی په ځمکه کې لومړی کور قرآن کې الله فرمایي ان وان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه، لومړی کور په مخ ته ځمکه باندې بیت الله دی. دا د دې د وجې نه ماته معذب نه دی، د دې د وجې نه ماته معذب نه دی، ماته د دې د وجې نه عظیم دی چې ته پکې اوسېږې. خفه کېږه مه، دا هدایت ستا په الله ورته دا جمله وفرمایله انک لا تهدي من احببت. ای نبی علیه السلام مبارکه ته هدایت نشي کولی من هر هغه چاته احببت چې ستا خوښي، ولکن الله لیکن رب چې دی یهدي هدایت کوي من یشاء چې چاته ووایي. نو هغه څوک په هدایت کې چې رب ورته ووایي. زموږ ډېر دا څومره بیانات کېږي، څومره چې کوم دې کشتونه ګرځي، څومره تبلیغات ګرځي، نور جماعتونه ګرځي، لیکن زموږ په قسمت کې هدایت دی. زما محترمو دا موږ له هدایت نشي راکولی.